ها مشر ډېره مننه خپل پیژنګلي را شروع کړئ او دا راته ووایه چې څونه وخت نه دلته کې تاسو کړېږئ؟ دا زما نوم اختر زیب دی او دا ګاډی زمونږ دی 3 ورځې نه وشوه چې مونږ دا ګاډی په دې اوبو کې پروت دی او مونږ ډېر تکلیف کې وو. مونږ خوا دې خوا ډېر کوششونه وکړو حکومت چې کوم خلک یې مونږ چې زموږ سره مرسته وکړي خو لا اوسه پورې مونږ سره هېڅ نه څوک مشینرۍ ونه راغلی. مونږ ورته چې دا اوبه لږ راته کمې کړه که ډیم څخه چې مونږ ته ګاډی په نظر راشي چې حکم ولګو خو څه ریسپانس نشته. مونږ ډېر دلته مجبور او بې بسه یو. دا مشینرۍ چې راغلي دا تاسو راوستي دي که حکومت راوستي دي؟ څونه خرچه هم پرې راغلی ده؟ تقریبا چې 2 لک روپۍ خرچه په دې مشینرۍ راغلې ده. ښه اوس څه خیال لرئ دا مشینري باندې چې کومه راغلې ده کامیاب به شي دي که نه؟ یاره اوسه پورې خو لا نه کامیابه. مونږ بس کوششونه ډېر کوو خو لا کامیاب شوي نه یو. ګاډی پروت دی پروت دی لاندې اوبو کې پروت دی او مونږ دغه چې دا اوبه لږه کمه شي ګاډی په نظر راشي نو بیا به څه نوي مشینې مونږ ته ضرورت دی چې داسې نوي مشین غوطهخور مونږ سره نشته دی. مونږ خپله باندې چې کوم دلته لامبوزن دي هغه 2-3 سیکنډو پاره لاړ شي خو بیا دوی پوره هغه ځکه نه شي کړی چې دوی ساه ډوبېږي که نه نو. او دا راته ووایه چې دا کوم سیمټ دی کې ووه نو دا تاوان هم په تاسو دی که نه؟ دا په کار څه به مونږ دا تاوان به مونږ ټول ګاډي تاوان خو هسې هم په مونږ څه حکومت نه به څه غوښتنه مونږ دا مونږ مرسته وکړی چې مونږ غریبانان مزدورکار خلک یو او کښتونو باندې مونږ ګاډي اخیستې او مونږ څه بل روزګار شته نه دی نو مونږ سره خامخا حکومت چې نو مونږ خو دومره وس نه لرو چې حکومت مونږ سره تعاون وکړي. ټیک شو ډېره مننه.